الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه وسلم. وقال بعض بني اسد دا بني اسد د قبيلين بعض یو کسوی د دې شانو معقل ابن عامر نوم دی ددنه د سلچو چې دا یو کسو حسحاس نوم داغنه نو په یو روایت دی چې دا حسحاس ابن وهب د په یو جنگ کې جننه دا دغه شو زخمی شو دا هغه جنگ نوم چې نه هغه یوم جبله چې دا جاهلیت په جنگونو کې یو مشهور جنگو. یو روایت دا چې دا په یوم جبله کې دا حسحاس ابن وهب چې نه دغه شو زخمی شو او په بل روایت کې دا چې د زوی دا ابن حسحاس چې نه زخمی شو نو دا شاعر لګیدل او چې هغه دغه میدان جنگ نه راغستلو اگر چې د قبیله نو او دا راغستلو په اسبانی سور کړه او به خپل کور دروسه دغه دوايي کړي او دا خدمت کړه نو دل کې ورته ده خبره دی چې لکه ما د سره چې کم خکړی دي او د سره می دوايي کړي دا هم کړي ناغه دې بیانې دا په بحر وافر باندې دي په بحر وافر کوم قصیده ده پای کې څه تفعیلی مفاعله او فاعول نو تاسو جوړ کړئ یو څه تفعیل بګې یدیت علب دا څه شو یا مفاعله بیا نحس حاسب مفاعله نوهب فعول باسفل ذل جزات يد الكريم قصرت له من الحما منبه قافیه بګې څه شی دی قافیه کریمی ریمی بګې سره قافیه ده میم بګې سره د میم نه ورستو یا او د میم نه مخکې یا ردف او حروف حرکات القافیه په میم باندې مجرا او د یا نه مخکې دا را حذو څه ته وایي داری لفظ نمک چې کم حرکت ده قافیه داروی پکې مطلق ده که مقید ده مطلق ده مردوفه ده مجرده ده مؤسسه ده او موصوله بالدین ده که بالها او دا قافیه متدارک ده که متواتر ده که چی شه متواتر ولی ده وای ها مفاعله فعول يديت على ابن أسحاس بن وهب بأسفل ذي الجدات يد الكريم قصرت له من الحمال لما شهدت وغاب عن دار الحليم منبئه بأن الجرح يشفي وأنك فوق عجزة جلوم ولو عني أشاب لكنت منه مكان الفرقدين من النجوم ذكرت تعلة الفتيان يوما وإلحاق الملامة بالمقيم يديت على ابن حسحاس بن وهب بأسفل ذي الجزات يد الكريم يديت يدي يدا دا پدغه باندې د باب سمیا اسمونه په معنا احسان کولو على ابن حسحاس ابن وهب نیا په حسحاس ابن وهب باندې احسان کړی دا په زوی باندې احسان کړی باسفل دا دغه ته ویل کېږي دا څورته وي مخکته زه سفل اسفل لاندې ذل جزات د زین نوم دی یدل کریم معزز ته ویل کېږي یدیت علی ابن حسحاس ابن وهب وما احسان کړو احسان میکړو په ابن حسحاس ابن وهب باندې په کوم ځای کې باسفل ذل جزات دا
ذل جزات پاغا دامن کې دا په لمن کې دا په لاندې ځای کې یدل کریمی د معزز سړی د شریف سړی د احسان په شانته یعنی سه احسان می په کړهو چې د زخمی می مندلو راغستلې می او کوړه می وړو په خپل اسورلې باندې او دوای می ولکړو قصرت له من الحماء لما شهدت وغاب عن دار الحميم قصرت قصر يقصر نوم راځي او قصر يقصر معنا رو کول من کولو من الحماء حما تور استوي لګي حمون دا تور والی ته کنه حم او لما شهدت شهید يشهد معنا حاضر دل غاب يغيب معنا لري کېدل دار الحميم حميم دوست وي قصرت له من الحماء لما او ما دې ټینګړه او په تور اس باندې ټینګړه مې او منکړه مې او دا لپاره تور اسو مطلب دا چې تور اس باندې ما د برابر ودرو خپل تور اسو او دې مور درو کېجو لما شهید تو کله چې حاضر شوم وغاب عن دار الحمیم په داسې حال کې چې د خپل ملګری د کور نه لري مطلب دا څوک ملګری نو په دغه ټایم کې نو ما د لپاره اس ودرو او ما بو متلو قصرت له من الحماء لما شهدت وغاب عن دار الحمیم وما رکاو کړه او د لپاره غتور اس کله چې زه حاضر شوم او د لري د خپل ملګری د کورونه انبئه بان الجرح يشوي وانك فوق عجلزه جمومي انبئه ينبئ تنبيها باب دغه تفعيل نه تنبيه ورکول خبرداري ورکول جرح دا زخم ته لګي يشوي اشوا يشوي اشوان ومعنا سپک کېدل کمزور کېدل وانك فوق عجلزه جموم دا ځوانه چې ته طرفدار استوي انبئه بان الجرح يشوي وما غل خبر ورکو چې دا زخم دی هلاکیدون کې نه کمزور دی وانك فوق عجلزه جمومي او ته په وړي تیز رفتار اسبادي مطلب دا چې مولا او سلور کله چې لکه یریګه مو ته چې دا زخم دی لګیدل دی او ته زخمی شوی خو دومره ډېر غټ زخمی نه چې لکه ته به د دې وجې نه هلاک شي ځکه چې ته په یو داسې اس باندې نه چې هغه تیز رفتار استه زر به تا خپل ځای ته ورسوي انبئه بان الجرح يشوي وما خبرداری ورکو هغه لره چې دا زخم چې دا کمزور دی مهلک نه دی سپک دی کم لک دی وانك فوق عجلزه جمومي او بشک ته یې پاغه تیز رفتار اسمانه ولو اني اشاء لكنت منه مكان الفرقدين من النجوم اشاء يشاء بمعنى غختلو فرقدين د فرقد جمع دا او فرقد دا به هغه ستورو ته ولیکي چې د یو بل لري وي د نورو نه جدا وي ولو اني اشاء لكنت منه وکچرت ما غختل نو زب ویش ددنه مکان الفرقدين پشان دا غدو فرقدين ستورو چې فرقدین ستوري دا یو بل نډیر زیات لري وي نه ما په دمانه احسان کړی دی چې نه میرانی ولې دی او در په دې په ازمانه کې نو ولې دی خپل کور ته میرا وسته دوايي می ول کړی دا علاج می ول کړی دی کما وختل نه په دغه ځای کې پر خو دی په یو ځای کې په بل ځای کې ډیر لري بدن پاتې شوی و احسان می کړی دی ولو اني اشاء لكنت منه کچته ما وختل نه د بشوي د دنه څنګه مکان الفرقدين من النجوم اغه زید اغه دو استورو د نور استورونه چې فرقدين استورونه د نور چې دا فرقدين د نورونه اغه لري وجودا وي ذكرت تعله الفتيان يوما والحاق الملامه بالمليم ذکرت ذکرت کرو معنا یادول تعله د باب تفعیلنا دا زله خبرې کولو دا مذاق خبرې کول د غب شپ خبرې کول فتیان د فتا جمع دا او الګ ته ویل کېږي ځوان ته ویل کېږي الحاق يلحق الحاق معنا په وس کول ملامت خو ملیم علامه یلیم علامت دا ملیم په اصل کې ملومون واو راغه او ما قبل د الف سی ساکن د واو حرکت ما قبل نقل شو واو بیا سره بدل شو ذکرت تعله الفتيان يوما وما تدا نوجوانانو هغه غب شپ را یاد شو هغه والحاق الملامه بالمليم او ما ترا یاد شو چې دا ملامت کول هغه اسباب دا
ملامت کوونکی سره مطلب دا کنه چې ما وې د سره لپاره راواغسو ما د دې لپاره راواغستو چې بیا به لکه خلک به په ما پورې مذاق کوي او ملامت کوي خلک به په ما به بیا ملامت کوي چې هلکه دی تا راغستلی وی او تا د ځان سره دې بولی وی او علاج دې وله کړی وی نو ما ځکه دی راواغستو ذکرت علة الفتيان یوما وی ما رایات کړل د نوجوانانو هغه گپ شپ او یو ورځ و الحاق الملامت او پیوس کول د ملامتیا بالملم په ملامت کوونکی باندې هغه پوه شوي خالي وقال شداخ ابن يعمر الكناني شداخ تنين د دوی لقب ده او خپل نوم تنين د تنين د يعمر ابن عوف ته يعمر ابن عوف خپل نوم ده نو دا هم د بنو کنانه او بنو خزاعه دا د یو بل خلفاو یعنی د یو بل حلیفانو نو د بنو خزاعه او د اسد د یو بل سره جنگ شو نو دوی د هغې ملګرتیا وکړله د بنو کنانه والا د هغې ملګرتیا وکړله نو دی په خپل ملګرتیا باندې ستومانه دی چې لکه دوی به په مخه جنګونه کوي او موږ به د دوی ملګرتیا به کوو نو دا په کوم دغه باندې وایي په بحر منصرح باندې دی نو بحر منصرح کمی مستفعل مفعولات مستفعل مخکې تېر شوی دی مستفعل مفعولات خو دلته کې څلورم ساکن حذف شوی دی نو مستفعل نه څه جوړ شوی دی متفعل مفتعل یعنی څلورم دی حذف شوی دی او مفعولات هم څلورم حذف شوی دی مفعولات نه څه جوړ شوی دی مفعولات او دا مستفعل بیا مفتعل نو ګورئ قاتل مفتعل قوم یا مفعلات او مفعولات او بیا زاعلا مفتعل بیا يدخلكم مفتعل یا دغه نه والنو يدخل مستعل بیا من قطاع مفعولا من قتالي مفعولات لهم فشلوا مفتعل ويغي مستعل يا مفتعل القوم أمثالكم لا هم شعر في الرأس لا ينشرون إن قتلوا أكلما حاربته زاعة تحدونيك أني لأمهم جمل مستفعل مفعولات مستفعل قاتل القوم يا خزاع ولا يدخلكم من قتالهم فشلوا القوم أمثالكم لهم شعر في الرأس لا ينشرون إن قتلوا أكلما حاربت خزاعة تحدوني كأني لأمهم جمل قاتل القوم يا خزاع ولا يدخلكم من قتالهم فشلوا قاتل قاتلا قاتلو قاتلي دا اباب مفاعلين دا امر حاضر واحد مؤنث حاضر صيغه قتال کوي تاسو قتل القوم قوم ته د خپل قوم ته یا خزاع بعض یا خزاعتو منادا مرقم ده ولا يدخلكم دخل يدخل داخل دل من قتال فشلوا فشل يفشلوا ضربا نصر سمع اسمه په معنا بوزل کېدل قاتل القوم يا خزاع ولا و اے بنو خزاعه د دې بنو اسد قوم سره تاسو قتال کوي ولا يدخلكم او داخل دي نشي من قتالهم داوی د قتال نه تاسو ته فشلوا بوزدلی اے مطلب تاسو داوی سره جنگ کوي او بوزدل کېږئ ما قاتل القوم يا خزاعه اے خزاعه د دې بنو اسد قوم سره تاسو قتال کوي ولا يدخلكم او داخل دي نشي من قتالهم د دې قتال نه تاسو فشلوا بوزدلی القوم امثالكم لهم شعر في الرأس لا ينشرون إن قتلوا قوم مفرد أقوام جملة أمثال مفرد جملة مثل جملة شعر مفرد شعر شعور جملة ويختوتوي رأس مفرد رؤوس جملة سردوي لا ينشرون نشرين شروا بمعنى خريدل مجهول شكلا أو قتل يقتل قتل كيدل القوم أمثالكم لهم شعر
وې دا بنو اسد ستاسو په شان قوم دی ستاسو په شان خلق دی لهم شعر فی الراس د دو پر سر کې هم وختي ستاسو په شان لا ينشرون ان قتلوا کچې دو قتل کړی شنو تاسو دوباره نشي راپورته کړي مطلب دا چې تاسو سره خپه بادرې سره جنگيږئ تاسو د هغه تاسو په شان خلق دی څنګه چې تاسو په سر کې وختي دا شان داو په سر باندې وختي او که تاسو او قتل کړي نو دوباره نشي راپورته کړي القوم امثالکم دا قوم تاسو په شان دي لهم شعر فی الراس دو پر بسر باندې وختي لا ينشرون دون نشي دوباره پورته کېدل ان قتلوا کچته مړ شي اکلما حاربت خزاعه تحت دوني كأني لأمهم جمل حارب يعارب معاربة جنگ کول خزاعه تحدوني حدا يحدو فمانا دا یو هدي اخواني نه مطلب هغه دغه باندې چې دغه کوي ساروي چې شړی او دا کوي هانکانا ساروي شړلو كأني لأمهم جمل واكلما حاربت خزاعته واذا خزاعه هر کله جنگ کوي تحدوني ندوبه ما د ځان په سر راکاږي با کأني لأمهم جمل گویا کې چې زده د مورغه و دغه ما صح اوخیم لکه څنګه چې لکه چا خپل اوخی او هر طرف ته راکاږي نو دا خداع چې هر کله جنگ کوي نو زما ملګرتیا کومه ځکه خو نه ده کلما حاربت خزاعه اي هر کله چې جنگ کوي خزاعه تحدوني دو براکاږي ما په ځان پسې کأني لأمهم جمل گویا کې چې زده د مورغه اوخیم وقال الحسين بن الحمام المري بس پکې نشته غنه دا کتاب ما ته پاتې دی دا اوس منګه په 56 صفحه کې لګیو او ما سره پاتې 280 صفحې دي نه کنه ویل کې جو بیا په بس کم کنه دا خو درې ټکی دي وای دې چې چلو کنه چې د رشتہ دارانو نو د خپل رشتہ دارانو د یو مخالف جماعتونو دا غي دا داغو ملګرتیا کړو او بیا هغه چې نه هغه جنگ بیللو نو شاعر به دوباره حمله کړو نو دی پای کې خپل بادری بیانې پدې کې او دا تاخر تو دا د بار وافر د نو بار وافر کو تاسو کمی تفعیلی بګي زر ضرور اشابای طویل له او دا لاندې په دغه من طویل صحیح و فعول مفاعل تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما فلسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما نفلقها من رجال أعزة مدي كسري تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم تأخر باب تفعلنا رستو كيدل استبقي يستبقي استبقاء باب استفعالنا واحد متكلم څخه زندگی طلب کول اجد ايو دغه وجد يجد مندل تقدم يتقدم تقدما تأخرت استبقي الحياة فلم أجد ويزو مؤخر شو مدري جنگنا چې ما ژوند طلب کوو خو فلم اجد لنفسي حياة ما در خپل ژوند لپاره ژوند ونه مندو مثلان اتقدم په مثل له پیش خدمت باندې مطلب دا زه خو د جنگ نورستو شو ما وی چې زما لکه ژوندې په پاتې شمه خو لکه بعد غرستو خلکو بیا پی غورونه کولو او خلکو ما ته بوزدل وي نو په دې مخ کې پاتې کېدو کې زما لپاره ژوند په ورستو کېدو کې زما لپاره ژوند نشته. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم زمو آخر شما ما طلب کوو ژوند خما ونه مونږ د خپل ځان د پاره ژوند په مثل لري ما چې زمخ کشم فلسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم عقاب دا جمع د پوندو ته وي ایډیا پوندي تدمى دمیا یدما په معنا د سمیاس مونږ وینه تویدل کولوم د کلم جمع د او زخم ته ویل کېږي اقدام د قدم جمع د خپې ته وي تقدر قطره يقدر بهدل او دم وجودا څه پیژنې وینته وي
فلسنا علی الاعقاب تدما قلوبنا پس زمونږ په پوندو باندې وینې نه بهېدلې په زخمونو پس زمونږ پوندو باندې تدما قلوبنا وینې نه بهېولې زمونږ زخمونو ولكن على اقدامنا تقدر الدم لکه زمونږ پر قدمونو باندې وینې بهېدلې مطلب دا چې موږ په جنګ کې تښتېدلې نه وو چې په جنګ کې وتښتو نو زمونږ پوندې چې د هغې نه به وینې ساسي نو زمونږ تښتېدل نو موږ پیشقدمي کوله نو زمونږ د دې خپو د دې مخکې حصې نه وینې سسېدلې فلسنا على الاعقاب تدما قلوبنا پس نو زمونږ پرې پوندو باندې چې زاغي زخمونه وینې کېدل وینې ته بهېدل ولكن على اقدامنا تقدر الدم لیکن زموږ په قدمونو باندې وینې چې دا بهېدلې نفلقها من رجال اعزة علينا وهم كانوا اعقى وازلما نفلق فلق يفلق تفلیق بمعنى سیرول شلول ماتول هامن جمع دا هامت مفرد کا کرای ته وي رجال جمع دا رجل سړی ته وي عزت جمع دا عزت مفرد ده عزت من خلق ته وي عق یو دا عق دغه نافرمانه او ازلم خو ډیر ځات ظالمو عق ډیر ځات نافرمانه نفلقها من رجال اعزة علينا وهم كانوا اعقى وازلما وای منګه ماتي کړلې کپړې د دسې سړو عزتنا علينا چې موږ باندې ډېر زیات معززو وهم كانوا اعق وازلم لیکن دلته وزدو چې دا نافرمان او ظالمانو نو موږ دا غوا کوي چې دا ماته کړلې لکه پوه شو به باندې دا سبق د تاسو وایو نو وایو بند کا